هر روزدار له د دې شپږو خبرو پابندي ضروري ده. اوله کما اول دا دی چې روزدار له د نظر حفاظت ډیر ضروری دی. د نظر حفاظت روزدار سړی به د خپل سترګې ټیټې ساتي، پردو ښځو ته به نه ګوري، پردو ښځو ته کتل اسیم ګناه ده، خو په روژه کې بیا داسې کول ډیره ګناه لري. یو ګناه کول دی بار، یو ګناه کول دی په جماعت کې. د جماعت دا ګناه د بار ګناه نه ډیره بدتره نه ده. یو ګناه کول دی اسی، یو ګناه کول دی په رمضان المبارک په میاشت کې. نو اوله خبره د روزدار د پاره دا ضروري دی چې د خپل سترګو حفاظت وکړي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي دا نظر چې دی دا د شیطان د غشو نه یو غشی دی. شیطان په دې سره ډیر زر ښکار کوي. نو روزدار له پکار دی چې اول د خپل سترګو حفاظت وکړي، د پردو ښځو نه به د خپل نظر ښکته ساتي، هر ښه څیز نه به د خپل نظر ښکته ساتي چې هغې ته کتل حرامي. تاسو ته وامه په دې روژه کې د موبایل د سکرینونو ته ډیر زیات مه ګورئ. دا موبایل ډیر مه استعمالوئ. یو شی به پکې ته ګوري یا نه ګوري، تا ته به بې اختیاره مخې له راځي. نو د موبایلو دا سکرینونه دا شیشې پاکې کوي لګي. په روژه کې د موبایل استعمال پرېږدوئ، ځکه په دې کې بدنظري ډیره زیاته کیږي. نو اوله خبره چې دا روزدار له هغه د نظر حفاظت دی. دویمه خبره روزدار له چې ډیره ضروری ده هغه د ژبې حفاظت دی. د څه حفاظت دی؟ جبا. په روژه کې به په دې ژبه باندې کنځلې نه کوي، په روژه کې به په دې ژبه باندې غیبت نه کوي، په روژه کې به په دې ژبه باندې بل انسان ته تکلیف نه ورکوي، کنځل به ورته نه کوي، جګړې به نه کوي. بلکې حدیث مبارک کې راځي چې په روژه کې تا سره یو سړی جنګ کوي، ته ورته ووایه انی صائم، وروره ما خو روژه نیولې ستا جنګ ته نه یم تیارو، زه خو روژهدار یم، ته ما ته کنځلې کوې، زه تا ته کنځلې ځکه نشم کولی چې ما روژه نیولې ده. ته په ما ګزار کوې، زه په تا ګزار ځکه نشم کولی چې ما د الله د یرې نه روژه نیولې ده، زه په تا څنګه ګزار وکړم؟ انی صائم، زه خو روژهدار یم. د ژبې حفاظت ډېر کوه. او غیبت په روژه کې مه کوه، په غیبت نه ځان وساته. بعضې علماو لیکلي دي وایي په غیبت باندې روژه داسې ماتېږي لکه چې ډوډۍ دې وخوړله، داسې پرې روژه ماتېږي. نو زمون خلک اکثر وایي لکه راځه ګپ شپ لګو دا روژه به هم لنډه شي. نو ګپ شپ زمونږ صحیح، خو د یو تن په سر یې راوالو غیبت دغه شروع کړو. نو د بل مسلمان غیبت کوي دا مونږ روژه لنډو، داسې ده که داسې نه ده. الله د نبی علیه صلات وسلام په زمانه کې یو دوه زنانه وي، هغوی روژه نیولې وه. دا روژه پې دومره سخته شو چې مرګ ته نږدې شو، مرګ ته. نبی علیه صلات وسلام له خبر راغی، وایي د الله پاکه پیغمبره یو دوه ښځې دي خو روژې ډېرې سختې خرابې کړي دي، مرګ ته نږدې شوي، نور روژه نشي ټینګولی، څه وکړي؟ نبی علیه السلام یو پیاله یې راواخېسته، وایي دا دغې ښځو له ولېږئ او دوی ته ووایه چې په دې کې قی وکړئ، الټۍ پکې وکړئ. نو چې هغه یې وړ هغې له، نو چې هغې ښځو پکې قی وکړو، نو پای کې د غوښې تازه ټوکړې راووتې او تازه وینه پکې راووته. ښځې هم حیرانه شوې چې مونږ خو روژه نیولې، مونږ خو د سره غوښه خوړلې نه ده. صحابه کرام هم حیرانه شو چې دا خو دوی غوښه او وینه راوغورځوله په دې کې. چې کله نبی علیه صلات وسلام له هغه پیاله راله، نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی دوی د یو مسلمان غوښې خوړلې دي. صحابه کرام حیران شو، دې څه مطلب؟ وی دوی د یو مسلمان غیبت کړی دی. دا خو د نبی علیه صلات وسلام معجزه وه چې هغه غیبت ورته الله هم په ده کې غوښې او د وینو په شکل کې وښوو. دوی د یو مسلمان غیبت کړی، غیبت. د دې نه معلومه دا شوله چې کم انسان په روژه کې ګناهونه کوي، په هغه روژه هم ډېره سخته وي. څه پې وي؟ ډېره سخته وي، ځکه خو هغه ښځې مرګ ته نږدې شوي، روژه پې دومره زیاته شوې وه. او چې کله تا په روژه کې ګناه نه کو که نه، دا روژه بیا دومره ګرانه نه ده. وایي په ما روژه لګېدلې، دا روژه پې ځکه لګي چې دی په روژه کې پابندي نه کوي د اعمالو، نو ګناهونه کوي، نو بیا به پې روژه لګي که نه لګي. ته په دې روژه کې د الله ذکر کوه، د قرآن تلاوت کوه، په ظل بکواس د خلکو سره مه کوه، ځکه دې په روژه پوه شي. دا عالمان چې دي که نه، دوی سار کینی او د ماښامه پورې د قرآن درس کوي که نه کوي. دا څومره ګران کار دی. دا مرۍ وچېږي که نه وچېږي، دا روژه په دې ولې نه لګي. دا مولان تاسو دې چاته یې کنځل کړي، په کور کې بدې ردې ویلي دي، بل چاته یې بدې ردې ویلي دي، سهار نه واله د ماښامه پورې تلاوت کې مرۍ وچه شوله، په دې دا روژه ولې نه لګي؟ په ده روژه نه لګي، دی بلکل نارمل حالت کې. ولې؟ ځکه چې په روژه کې د ګناه نه کو، دا روژه تا نه تنګوي، خو چې کله د پکې ګناه کو دا روژه دې تنګوي، بیا مرګ له دې ورولي.
الله. نو یو پکې څه شی دی؟ دویمه خبره په روژه کې د ژبې حفاظت، د ژبې حفاظت. او درېمه خبره دا ده چې په روژه کې د غوږونو حفاظت. د څه شي؟ د غوږونو حفاظت. الله. غیبت کول هم ګناه ده، نو غیبت اورېدل هم څه دي؟ ګناه ده. چغلي کول هم ګناه ده، چغلي اورېدل هم څه ده؟ ګناه ده. ګانې ویل هم ګناه ده، نو ګانې اورېدل هم څه دي؟ ګناه دي. د غوږونو حفاظت پکای. څوک چې درته غیبت شروع کړي لکه چپ شو تا روژه نه ده نیولې، ولې غیبت کوي؟ ګانې اوري یو سړی هلکه تا روژه نه ده نیولې. نو درېمه خبره چې ده هغه د غوږونو حفاظت دی، د غوږونو حفاظت. او څلورمه دا ده چې باقی نور اندامونه د نارواونه ساتل، لاسونه د بدو نه ساتل، خپې د بدو نه ساتل، دغه شانتې د اندام هر د بدن چې څومره اندامونه دا ټول د ګناهونو نه څه دي؟ ساتل دي. او پنځم چې دی، پنځم څیز روژهدار له هغه د روژه ماتې په ټایم کې نارمل خوراک کول. داسې نه چې ټوله ورځ د روژه نیولې ده او چې د روژه ماتې په ټایم کې راون خلي دومره ځان موړ کړه او داسې اعلی اعلی څیزونه وخوري که نه چې د روژې کم مقصد هغه دې پوت کو. د روژې مقصد خو دا و چې دا نفس ختمول، دا شیطان ختمول، د بدن کې چې کومه مستی راغلې دا ختمول. د روژې مقصد خو دا دی که نه. او تا دومره د طاقت خوراکونه شروع کړه او دومره ډېر دې شروع کړو چې د روژې پکې اړو پته ونه لګېده. نو علماو لیکلي په روژه ماتې کې به هم لږه ګزاره کوي، داسې ډېر خوراک په نه کوي. ګورئ ښه، ځکه چې کوم مقصد د روژې دی چې هغه فوت نه شي. او شپږم څیز څه دی؟ شپږم څیز چې کله د روژه ماته کړه نو د الله په دربار کې دعا کول. الله چې تا رانه کومه روژه غوښتې وه هغه خو زه نه شم نیوی، الله زه کمزور یم، الله ته خالق یې، الله زه ستا مخلوق یم، زه هغه روژه څنګه نیوی شم؟ الله په دې روژه کې به رانه ډېرې غلطۍ شوي. ګوره چې تا به قبول کړي که نه به یې قبول کړي. یره څه شی؟ یره چې زما دا روژه به قبلیږي او که نه قبلیږي، خو امید به ساتي الله زه کمزور یم او زما ستانه دا امید دی چې تا به زما دا روژه قبوله کړي. یره او تمه، یره او تمه. یره به هم کوي چې الله تا څنګه روژه غوښته ما هغه شان نه ده نیولې، خو تمه به هم ساتي چې الله ته ډېر مهربانه یې او زه ډېر کمزور یم، دا روژه به تا قبول کړي. صحیح شو؟ نو څو خبرې شي په روژه کې؟ دا شپږ خبرې ته دې پابندي ډېره ضروري ده.